دا مولانا بجلیګر صاحب خبره چې راتلونکي نسل به مو ټول ډمانی خو یو داسې هستی سره ناست ما چې څومره هم د شاګردان تیریږي د دې هستی نو هغه ناتخوانان دی جوړیږي او د علم او د سره چې زما څومره بحث شو زه یقینا ډیر زیات امپریس شوم دای سره په دې خبرونه کې غب شپ لګو د دینه بر جون حواله سره تاسو کو څومره شاګردان د تیار کړی دي او خپل کم زینا کم سن ناتخوانی کوي او څومره فائدې ده راځي دای سره غب لګو چې ټایم نه ویسټ کو السلام علیکم جی وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتہ طبیعت مخه جی خیر دی جی الحمدلله مو اف کیمرا ډیر غب شپ لګول ډیر قیمتي خبره مو کوي یقینا چې هغه پوها خلک وای چې وای د خيارانو په محفل کې کینو ډیر زده کړه وکړي نو یقینا موږ تاسو سره دا غنټه نیمته راکه ډیره قیمتي خبره مو در نزد کړې دماغ ته مراغه او هغه چې داسې خبره ذهن ته راځي نو د انسان سوچ هم چینج کیږي جی بالکل نو تاسو غونته خلک چې په دې معاشره ډیر شو بدقسمتي زمونږه دار چې د ټیک ټاک او د فیسبوک موږ دی زیل راو رسولو چې زمونږه نوجوان کول چې کم دینو یا به د ډرامو ولا کاپی کوي یا به د سنگرانو کاپی کوي یا به د هیرو کاپی کوي او تاسو غونته خلک چې کم دی بدقسمتي بولوي ما چې بس مونږ شاله کړی دي جی بالکل استاد خبره سره سہمت کوم دا غي جی غټ وجدار جنید بھائی چې دا غون ډیپند زم کو مشرانو باندې را زمنګ مشران چې څومره دي اغه خپل کشران داسې پریخي دي تاسو پښتنه دي نشته لومبه خو په ځدی والدین ته دا یو خبرو کما صحیح چې کله زما کشر سره موبایل کې لومبه دا غي پوره انکوایری کول غواړي چې زما د کشر دا موبایل د کمینه کو دا موبایل معنی د غسته د پسو طریقه باندې پک وجه باندې دا موبایل پیدا کو بیا پرس کا موبایل ټیک د په صحیح طریقه شوی دی بیا د چې کم دی لک چې کب د پسې کول غواړي چې زما د بچي په دې موبایل باندې څه کوي د سرګرمۍ کې د شریک دي لکه نن تاسو ګورئ د معاشره کې نن زما څومره کشران دي هغوی په دغه شیز باندې ټیک ټاک باندې ځان فیمس کوي او دغه لیکي چې څومره د انډیا ډمان دي یا که د پښتو معاشره ده نو ډیر غلط کردار چې کوم دغه مختار روان دی راتلونکي وخت کې د جنید بھائی خبره چې هغه د بلون خبره چې راتلونکي نسل صحیح د ټول ډمانی نو هغه ډیر لوی شخصیت او دغه خبره کې چې کوم ډیر وزنو او دم داسي زه خپل کله داسې ځان له ناسم داسې سوچ کوم چې یاره د بلیون صاحب خبره بالکل صحیح ده ځکه چې دا کم حل شروع دی او داسې کیږي نو ډیر غلط طرف روان دي او دا خو ګوره د مشران ته والدین ته دا یو درخواست کوم چې ګوره دا خبره تاسو په شا ماړوي چې زما کشر دی زمانه مني ان تاسو لاړ شئ د علماو سره کې نه د خپل بچو باره کې چې زما د بچي داسې ژوندۍ تیرې داسې دغه طرز ژوندۍ ده ایا دې بچي به زما د پر اخرت دا نقصان دی که ګټه ده نو هغه ورځ د هغه سخت ورځ د هغه هر څه چې کوم دی الله مت د دې باره کې تاسو کې د بچي باره کې تاسو د ماشومان حواله سره وي چې ماشومان واپس کې هغه موږ له مو یو واقع پکې لخیر د بیان کوي کم جی هغه ماشومان الله پاک را واپس کې او د دې ماشومان په وجه باندې پلار مطلب عذاب ملاويږي جی بالکل لکه مو تاسو بار د علماء او چې رکب سړی په خپل بچی باندې قران ویني د یو تاج په څور کول کی داسې تاج چې داغه رڼا بدن ورنه زیاته وي نو کداغه خبره د اوس کسو لګي هغه په بچی باندې قران وي نو هغه چې کوم دغه ته دا مقام حاصل شو اوس چې سړی په بچی باندې قران نه وي د دین نه چې کوم دی لري اوساتي نو بیا خپل سوچ پکار دی چې داغه د پاره په کومه سزا وي اخکار ما تاسو بار د علماء چې دی بچو په سر باندې ما ته جنت تمزو او د دې بچو په سر باندې ما ته جهنم ته دوه خبرې موږ تاسو یې خو ځکه چې موږ عموما د خبر یو روح ګور نه یو روح نه پکار دوه روح کتل غواړي چې د بچی تعلیم تربیت چې موږ دا نه وایو زموږ استاد بکر کله موږ دوی چې موږ دا نه وایو چې تاسو په بچو سکول مو پس بچو باندې خو سکول وای موږ دا غواړو چې خو ډاکټر دی خو چې هغه مسلماني انجینیر دی معاشره ته پکار دی خو چې هغه مسلماني څومره پیل چې کوم دی هغه ډاکټر دی دغه وکالت دی هر څومره دی هغه زموږ هر محکمه ده خدای د پاره ډېر شرط چې دغه ماشوم بچي چې کم جوړیږي چې د لاول دا مسلمان اسلامي ټچ پکې وي که ډاکټر ویم چې هغه اسلامي طرز باندې علاج کوي یا یو وکیل یا هغه داسې کیس لړاوي چې هغه کې دا حقوق الله او حقوق العباد خیال ساتل شي دا پر اخدا تمیز پکې کوي بیا تاسو جی د ناتوانی خبر وکړه چې تاسو کوم منخ ناتوانی شروع کړی دا نو ناتوانی خو زه ډیر وړو کې ماډي د بچپن زما ترشي کم دی ډاکټر هدایت الرحمن دا چې کم دی پېښور کې پات کیږي اګریکلچر کې حاجی پی ډی چې کم دی غیدا مې راکنه هغه زه ډیر وړو کې ماډي ځه دا وخت نه به د خندل نو کله به چراغ ما ته بیا زمنګ تناتو آیا نو مال خو راتلم ناغه وخت کې داسې د چیز باندې پور نوډر ماشومان نو هغه وخت ما به یو ناتوی چې درمي حمزه الله فاتح کیږي نه غزا کوي څومره بهترین دی چې رسول جنازه کوي دا به هغه ټیم کې موږ ډیر جاته او نن سبا خو الحمدلله موږ د پروګرامو لزو په دې زه خو هیڅ نه ما
ناتونو برکت اکثر با پرون میو مرګي ته خاندل می قسم دې زه څوک نه پیژنم حاجی یو کس مخلاق قاریات به څنګه لې نو ماوتی مېدا زما کمال نه دی مېدا د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د مدح کمال دی چې زه په یو سټیج په بل سټیج ښکارا کېږم مساجد د پروګرامونو ښکارا کېږم مو خو څوک نه پیژنو خلکو پیژنل د پلا اکثر په لار رواني نو واړه واز پیدا غي ناتوان ما روان دی کنه لاغي خپل مینا نو نن هغه د سری چې په علاقه شي نن د سری چې وګوري په دې علاقه کې وګوري تاسو نو چا تر ماشومانو زما شاګرد دی ما یو نات ویلې دی ډیر پارمان ډیر مانی نه ډیر په ارمان غلیم رسول الله تا ور پریمګ دی لګ د جنگلی خواته ور پریمګ دی دا د حاجی شمس الرحمن صاحب کلام دی نن سبا ډیر وایرل شوی دی زموږ د ویلې دی زما شاګرد دی هنن ماشوم نه سټوډنټ هغه ما سره دی په دې پیج باندې تاسو وکړئ هم وي نو نن سبا زما خپل بل کور حادثه لاړه من کور کې دای خاندل زما یو دوه ورونه دي نو هغه یو ته وی چې ماشوم چې کوم دا کشر دی دا مشور ته وی دا چلو کرا سو پکې ناس زما روم کې ورته وی د ز کاریاز ما او ته بچ کم دی نو اونې ها کاپی کول کاپی کنه او شابه دانات په وی دا غنات بل بیا موږ ویل هغه ډیر ورل شوی دی اسرار مایر نات شي زړه می قرار نه کوي وطن د یار غواړي ورلمي بوز ربا نو دغه نات هغه د ماشومان سبا دا دوه نات ډیر زیات وایرل شوی دي او هر ماشوم بخله باندې دا مو خوشاليږي هغه زما خپل پروګرام نو استاد محترم جناب سراج الله سراج صاحب هم موجود خپل مدرسه کې زموږ د ماشومان ختمونو هغه ته مخاندل مې استاد ورما ته صرف چې کم دینو هغه ججمنٹ کو ما ماشاءالله دومره نصیدل ته نه ټول ناتوانان دي چې باندې افغاني کوي ما ته بغیر ناتواني نه ما ته صرف ججمنٹ کو چې ویله مخور کو چې دا ان شاء الله راتلونکي وخت کې دغه شي نه ناتواني کې بیا زموږ او استاد وایي چې د استاد عمر نه سیوا کیږي دا شاګرد دا شي دا استاد عمر دی سبا استاد نه خلکو دا پلان کې هغه شاګرد دی آنلاین را روان آنلاین را روان ان شاء الله زموږ ان شاء الله دا کوشش ته دا بیا هم د مشرانو ته دا کوم چې د خپل بچي دی باندې له کنټرول راولي ځکه ډیر سخت سفر پروت منګو تاسو ته الله به موږ د دې تاسو کې د دې به موږ الله ته جواب دی کیږو نو سبا چې الته شرمنده ولاړی نو بیا خبر نه ده دې بار کې لیک سوچو کې دا ټیک ټاک دا سيزونه په خپل بچو باندې بند کړي په دې باندې سختي پیو کوي نو ان شاء الله بیا بسې دا اخر ورځ بچ کم دی خو ځکه دا خو سوري ژوند دی پانی ژوند دی چا سمو پانه کوي نو کم از کم دې بار کې لیک دی مشران ته د دې پیرنټس ته درخواست کوم د جنید بای دی په واسطه باندې په ویډیو په واسطه باندې چې دې بار کې لیک تاسو سوچو کوي ان شاء الله یو تاسو مې کولو کاری سیب لکه داس یو محفل کې یا تاسو داس چرته ناتخوانی کوي یو داس اډینس کې پچا باندې سخت تاری شوی مطلب د تاسو د نات په وجه باندې هغه خپل هوش او حواس مطلب داسې چرته واقع راغلی ده او چې ډیر زیر کې داسې وشي لکه دې روزي نه مخکې ما یو بنات مدرسه کې پروګرام شاګرد را سولار د ما چې تاسو وخت دی نو نو هغه داسې پیل ازلو ډیر دی پروګرام ته نو دی نو اي کې یو کس دا ذکر چالو کو نو هغه نافغاني په ځای پر خو داغه کس ته حیران قتل نو مالک داسې محسوس کې چیر دی اوس دې ټیم کې لګ دغه شو چې لکه دا پکې هم وي ځکه ینګ دي نو جوانان دي کنه ماشومان دي دومره غلا نه وې نو بیا نو ماته وی چې قاری صاحب استاد دا خو د کس باندې جذبرانه لا ماته بشي د کله کله کې زبدان چې کم دین عادت کې دا به جس کې چیر هغه لګ داسي پریشر پر راغی کنه چې او تاسو کال تقریبا سمره ناتخوانان تاسو د لا سوزي لکه تاسو شاګردان کال کې یره چې ډیر شي داسې ماشومان دي راځي بس ناتونو د خایو یا منګه کافي کوي زموږ ناتونه اوري دا کم ماشومان چې د نات شوق کوي مونږ خو چرته دی خپل معاشره کې دا کم زیدي دا ماشومان دا اسه کې چې کله یو ځای کې یو پن وینو الته خلک شوق کوي باندې لکه زموږ داسې چلته ناتخوانان نه وي او جی لکه کله چې دا ماحول اثر پازې باندې پروزي او جی مونږ خو چې ګورو نو بس موبایل به راويخ کې او د انډیا فلم یا د پښتو ډرامې سره ټیک ټاک روان کړي جی بالکل دا نو بس دا خو ډېر غټ نقصان دی کنه ها دا ډېر غټ نقصان دی د راتلونکي وخت لپاره د دې ماشوم لپاره د آخرت لپاره د هم دنیاوي ژوندۍ تبا او اخروی ژوندۍ تبا بالکل انو دا دغه چې کله ماحول نه جوړ چې کله ماحول جوړ شي نو بیا هر څه سيږي ماحول لکه خپل ته ماحول بل خبره بل ته کوم یو خبر رسیب الله یادېږي زه چې کله جمعه تزم جمعې مولا زه پټکې تړم ها جی نو ما وړو ورونو دیغه راشي ویلم نشي داسې پورا نو ماته کاکا موږ تم کټکې وتاړه هغه پټکی ته کټکې وای نو د ماحول ډیر غټ اثر وي چې کله ماحول جوړ نو دا ماشومان دی خو دې ټیم کې پدینه ارسته جوړولې بالکل کشران کافي کوي مشال بالکل نه الحمدلله زماناتونه زې پسې لګېدلي اکثر نو ډېر کسان دا چې ماشومان هغه بیا کافي کې بیلار رواني ځان سره یې ډېر داسې چې هغه بګانو بجانو باندې مصروف وي او جی نو الله دې زموږ په حال باندې رحم وکړي زموږ په کشرانو په حال باندې رحم وکړي یو سول نو داسې یو داسې نات چې هغه تاسو ډېر زیات خوخي او یو محفل کې ویل یو د اډینس هم خوښ شي یو سول نو خیر دی بس ترنم ناتونه خو ټول خولي دي
خو ضرور ښکاره خبره ده نه خو زه د کوشش کوم موږ د خوب نګي الفاظ پکې د زندګي پکې سټایل شي نو ان شاء الله زه کوشش کوم چې څه تاسو ته خو غونټه لرونه داسې لرونه چې بس د دې کتون کو زړه لور کوشي کنه صحیح دی داسې لاین کنه صحیح دی ان شاء الله کوشش کوم چې تاسو سره شریک کما تاریخ دماغ لمونه راځي نشته چې غوویږي کنه دا زمونږ یو نات دی دا تقریبا زما د بچپن د وخت خبره ده نه 20-25 سال مخکې زمونږ یو ملګری وغواني اوس خو نشته افغانستان کې ما دا باغوي د خلکو ډېر زیات وخت کړی دا بل ډېر مده پس ما را پیدا کوم خپل د یوټیوب باندې سرچ کو نه دغه نه دغه ان شاء الله یو کړی ته ما زمونږ بچپن یاد به مې تازه شي او تاسو ان شاء الله ډېر خوښ شي کل محبوب در رب منان نبی سلطان پا اللہ گران مولا بللے زی جلوہ دا نور دے ادھر دل ملک سپنا ٹولو پرشندل گلنا شان دا حضور دے ادھر دل ملک سپنا ٹولو پرشندل گلنا شان دا حضور دے اور اوڑو جبریل دخد پرمانا وائی سلام پتا سبحان زانتا دی غاڑی رب المنانا زانتا دی غاڑی رب المنانا سور پا براق سور شدا سی حکم دا غفور دے ادھر دل ملک سپنا ٹولو پرشندل گلنا شان دا حضور دے ادھر دل ملک سپنا ٹولو پرشندل گلنا شان دا حضور دے ادھر دل ملک سپنا ٹولو پرشندل گلنا شان دا حضور دے او حبیب دادی او امتیان دے ڈیر دا حدیثو نرو گردان دے ڈیر دا حدیثو نرو گردان دے سقدیانانو او سپرویزیان دے سقدیانانو او سپرویزیان دے وی برقوائی ددوی اقل ناقصهم شعور دے ادھر دل ملک سپنا ٹولو پرشندل گلنا شان دا حضور دے ادھر دل ملک سپنا ٹولو پرشندل گلنا شان دا حضور دے کل محبوب در رب منان نبی سلطان پا اللہ گران مولا بللے زی جلوہ دا نور دے ادھر دل ملک سپنا ٹولو پرشندل گلنا شان دا حضور دے ادھر دل ملک سپنا ٹولو پرشندل گلنا شان دا حضور دے ماشاءالله ما هدي کې د شعرونو کې څه واقعیه ده څه بیک ګراوند کې ادرې دل ملک صفونه جی دا هغه واقعیه ده چې کله نبی علیه الصلاۃ والسلام هجرت کوي نو هغه ځای ذکر دی لکه جبرائیل نازی النبی رسول الله چې الله ته غوښتي تیزان ته غوښتي او بیا هغه خبره پکې را مخته کړي چې کله نبی صلی الله علیه وسلم هجرت کوي او بیا کله په براق باندې سور شي براق و ترازی دغه نه نو دا هغه ذکر دی بیا د اخره کې ډېر ښکلی کړی دا راوستې ده ستا د خبر سره لګي ډېر زیاته چې لکه نن وګورې نو خلک څه دي ټول امتیان چې کوم دی غلطي احادیثو نه روږه تاسو وختي هغه ذکر وکړو چې یاره پلان وایي چې تراویح نشته داسې نشته که نه نو دا ټول همدغه خلکو ته اشاره ده چې دا خلک د احادیثو مبارکو نه روګردان دي حدیث نه مني او چا نه قادیانان جوړ شو څه پرویزیان شو نو دلته بیا هغه شاعر و چې دې عقل څه دا ناقص دی د دې عقل ناقص کله دی به دا خبرې نه کولې دی به روګردان اصل وجه دا کې دینات کې ټول دغه ان شاء الله صحیح ده جی ډیر مننه تاسو ټایم مو لګوښتو قیمتي ټایم او تاسو نن موږ ته ډیر زیات ټایم راکو تاسو شیډول هم داسې لګ بیزي او موږ د ډیر زیات زده کړو که تاسو محفل کې الله دې موږ داسې تاسو غونډه مشران راکړي چې سره ناسته پاسته کو او زده کړه ته کو دا تاسو امیر محبت ته او د استاد محترم جناب سراج الحق سراج صاحب
د هغې امین او خلوص دی چې هغې موږ ته دغه زده کړه راکړې دغه مینې راکړې ده او زموږ دا کوشش دی دا نور خلکو ته مخکې ورسو نو الله دې زما د استاد محترم جناب سراج سراج صاحب د هغې په عمر کې هم برکت واچي الله دې ستاسو په عمر زموږ دعا ده چې الله دې ستاسو دا کوم راتګ وکړو موږ سم وخت راکړو موږ سم څومره مینه راکړه الله دې دا مینه زموږ او ستاسو د دنیا او د آخرت د دواړو چې کوم دی خوشحالو ځای وګرځي او الله څنګه دلته را یو ځای کړي الله دې په موږ تاسو په روز محشر چې کوم دی د حوض کوثر باندې هم را یو ځای کړي او الله دې موږ تاسو چې کوم دی په جنت الفردوس کې هم یو ځای کړي ډېره مننه ډېره مننه تھینک یو جی ډېره مننه مهرباني جی السلام علیکم